ګوره د پیغمبر علیه السلام سره چې چا مرسته کړې وه ټول ځوانان داسې ځوانان چې خلکو وایي دا د هلکانو تنظیم دی پیغمبر علیه السلام تنظیم به یادو د صحابه کرامو وی دا خو څونه هلکان دي سرداران او شیخان او جرګمار او مشران او مالدار هغه خو ټول د لات او د منات او د عزا او د هبل په کیمپ کې دي دا خو تاسو اندازه دې نه ولګوئ چې کله ظلم ډېر زیات شو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې حبشې ته هجرت وکړئ حبشه کې یو ښه عیسائی بادشاه دی انصاف پسند دی هغې ته هجرت وکړئ هغه به تاسو له پناه درکړي نو هغې هجرت وکړه حبشې ته مسلمانان لاړه څه ښځې سړي مشرکین مکه باندې دا ځای نه شوله هغې ورپسې یو سفارتي وفد ولېږه چې نجاشي ته دا وایي چې یاره زموږ څه مخلوقان دلته را تښتېدلي دي او دا زموږ بګوړګان دي نو دا تاسو موږ له واپس راکړئ نو هغه وفد چې لاړه تاریخ کې د هغې ذکر شته دې خبرې ته غوږ کېږئ چې تاسو ته پته ولګي چې رضوان څه حیثیت دی هغه وفد چې هلته لاړه نو هغې هغه هلته چې کوم مذهبي مشرانو هغې له هم تحفې وزیران له هم تحفې او بادشاه له هم تحفې او بیا په دربار کې وی چې یاره مونږ یو غرض پسې راغلي غرض مو دا دی چې زمونږ په دې علاقه کې څه کمکل هلکان دي هغې یو نوی دین راوړی دی او زمونږ د پلار نیکه دین چې دی د هغې نه بغاوت کړی دی او هغه ستاسو دې وطن ته را تښتېدلي دي په عربی کې الفاظ دي چې کا تقریر کو عمر بن العاص د هغې مشر و د مشرکین مکه د وفد مشر و هغه چې د مشرکین مکه د طرف نه د نجاشي په دربار کې تقریر کو نو په عربی کې هغې الفاظ دي غلمان سفهاء یو څوک کمکل هلکان راغلي غلمان داسې هلکان کوي چې دا شونډه یې لش نه شوي غلمان سفهاء یو څوک کمکل هلکان دلته راغلي دي او موږ هغې پسې راغلي یو بګوړګان دي او موږ له واپس راکړئ یعنې هغه داسې د اسلام د پیغمبر علیه السلام مرسته داسې خلکو کړه چې ټول ځوانانو حضرت علی حضرت عمر حضرت زبیر بن العوام حضرت مصعب اکثریت 80% ځوانانو سپینګیره سړی به پکې ډېر په لاس په ګوتو باندې شمار کېده ځوانانو باندې توجه وکړئ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه ده یوازې مزه جماعت ته ځان سره ځوان بوځئ یوازې مزه پروګرام د ځان سره ځوانان بوځئ دا په ځان لازمه کړئ که چېرې ځوان تربیت مو نه کو ځوان مو راټینګ نه کو زموږ د دشمن په نښه باندې زموږ ځوان دی موږ په دې خپل ځوان باندې وي په دې خپل ځوان مو خرابوي نو دا د پیغمبر علیه السلام د اسوه حسنه تقاضا ده